صلی الله علیه وسلم وی ویروي چاته وایو چې الله ته سپارښت وکړي چې حساب کتاب شروع کړي. خو اتفاق په چا باندې راشي؟ په آدم علیه السلام باندې. وی آدم علیه السلام ته وایي ولې؟ ځکه چې آدم علیه السلام د انسانانو پلار دی او الله په خپلو لاسونو پیدا کړی دی. دې چیز آدم علیه السلام ته وایو. دوی به لاړ شي آدم علیه السلام ته به وایي یا آدم ای آدمه ته الله په خپلو لاسونو پیدا کړی، ته د انسانانو پلار یې، اما ترى ما نحن فيه، ته نه ګورې دا په کومه سخته کې ستا دا بچي ولاړ دي؟ الله ته وویل چې حساب کتاب شروع کړي. خلک تنګ شوي دي، نو هغه به څه وایي نفسي نفسي، زما سره د خپل ځان غم دی. الله اکبر. تاسو لاړ شئ په چا پسې؟ تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام، په نوح علیه السلام پسې. دا د الله ولنی پیغمبر دی، ځمکې ته لېږلی شوی دی. خلک به راشي په نوح علیه السلام پسې، نوح علیه السلام به وایي نفسي نفسي، زما سره د خپل ځان غم دی. تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام پسې، دا د الله خاص ملګری دی. الله وایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا. ابراهیم د الله خاص ملګری دی. خلک به ابراهیم علیه السلام ته وایي ای ابراهیم ته د الله خاص ملګری، په موږ باندې سخته ډېره شوې ده، که ته الله ته وایي چې حساب وکړي زموږ سره، هغه به ورته زما سره د خپل ځان غم دی. په موسی علیه السلام پسې لاړ شئ، د ده سره الله ډایرکټ خبرې کړي دي. وکلم الله موسی تکلیما. الله په قرآن کې ما د موسی علیه السلام سره خبرې کړي دي. خلک وایي ای موسی تا سره خو الله خبرې کړي دي، الله ته ووایه چې سپارښت وکړه چې زموږ دپاره د حساب کتاب شروع کړي. موسی علیه السلام به وایي نفسي نفسي، زما سره د خپل ځان غم دی. د چا سره د طاقت دی چې د الله سره خبرې وکړي؟ یو حدیث کې راځي د پیغمبران به وایي چې موږ د الله سره خبرې نشو کولی. نن زموږ رب دومره غضب کې دی چې مخکې چې ته دومره غضب کې نه و، موږ نشو ویلو الله ته. تاسو لاړ شئ په عیسی علیه السلام پسې. عیسی علیه السلام الله بغیر پلار نه پیدا کړی دی، هغه ته خبره وکړئ. خلک به لاړ شي عیسی علیه السلام ته به وایي ای عیسی موږ باندې سخته ډېره شوې ده، دې خپل رب ته ووایي چې د حساب کتاب شروع کړي. هغه به ورته وایي نفسي نفسي، زما سره د خپل ځان غم دی. تاسو لاړ شئ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې. ګوره په هغه ورځ د دې اوچتو پیغمبرانو د الله سره د خبرو طاقت نشته. الله په سورة النبأ کې څه وایي؟ یوم یقوم الروح والملائکة صفا. الله وایي په هغه ورځ به جبریل علیه السلام هم ولاړي په ارض محشر باندې، ملائک به هم ولاړي، ټولو به صفونه جوړ کړي. لا یتکلمون. الله وایي چا کې به طاقت نه وي چې ما سره خبرې وکړي. الله اکبر. عیسی علیه السلام به وایي لاړ شئ په پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پسې. دا د الله خیرنی پیغمبر دی، دا د اولنو او د اخرنو سردار دی. د دې لپاره الله راتلونکي او تېر شوي خطاګانې ټولې معاف کړي دي. ده ته ووایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا خلک ما پسې راشي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته وایي زه به ووایم الله ته، بیا به په اوږده سجده باندې پرېوځي، په اوږده سجده باندې د الله حمدونه ثناګانې حمدونه ثناګانې. بیا به ورته الله وایي یا محمد ای محمده صلی الله علیه وسلم ارفع رأسک، سر اوچت کا چې څه غواړې موږ به یې دله درکو، او د چا چې سفارش کوي موږ به یې قبول کړو. څه وې یا الله وایي حساب شروع کړه. دا خلک تنګ شوي دي، اب ډېر ناشنا وخی بیا. الله وی وجاء ربك والملك صفا صفا. باغ ورځ به ستا رب په خپل حساب کتاب نه راشي. دا نه دی چې حساب کتاب الله په ملایکو باندې کوي، دا نه دی چې الله حساب کتاب په بل چا باندې پیغمبرانو باندې کوي. نه نه، حساب کتاب له الله سبحانه وتعالی په خپل راځي. ذکر الله وی واشرقت الارض بنور ربها. الله په ورځ به د ځمکه رڼا شي د الله په رڼا سره، د الله په نور سره به د هر څه وپړقېږي. الله به راشي، حساب کتاب به شروع شي. حدیث کې راځي وي هر انسان ته به د هغه او د هغه د پلار په نوم اواز کېږي، هر انسان ته به اواز کېږي. واذا الوحوش حشرت، سورة التکویر کې دی الله به څاروي مراجمه کړي په ورځ. یو حدیث کې راځي یو روایت کې وایي دا څاروي او زناور به شاته ولاړي، دا سرونه به داسې اوچتۍ لګوي او یو بل ته به وایي یروي نن په انسانانو او پیریانو باندې ډېره سخته ورځ ده، نن خو د دوی سره حساب کتاب دی. دا زناور به دا وایي، دا څاروي به دا وایي، هر انسان ته به اواز کېږي. او حدیث کې راځي چې کله اواز وشي، اواز کېدو ولي نو هر یو به داسې بره ګوري که څه زما نمبر دی، او اواز به داسې کېږي زه تا ته دا وایم لږ زما دا خبره زړه ته کوزه کړه، بلکل به د دې سره ستا ژوند بدل شي. غونه په انسان باندې ځیږ شي، غونه په انسان باندې ځیږ شي، دا ویښته د بدن ودرېږي چې کله دا اواز وشي ستا په باره کې او زما په باره کې فلان ابن فلان پلانې د پلاني زوی یستعد للوقوف بین یدی الله، ځان دې تیار کړي. الله وایي چې د ده نمبر دی مخکې دې راشي.
چې کله زما او ستا په باره کې داسې ویلی شي چې پلانې د پلاني زوی را دي شلو یې د ده نمبر دی نو کوم مخ باندې به موږ الله ته ودرېږو او کومه خبره به الله ته کوو او څه به الله ته په صفایي کې بیانو او چې الله حدیث کې راځي ما منکم من احد الا ويكلمه ربه په تاسو کې داسې څوک نشته چې د قیامت په ورځ به سره الله خبرې نه کوي الله به ډایرکټ خبرې کوي ليس بينه وبين عبده ترجمان زمونږ او د الله په منځ کې به ترجمان نه ډایرکټ تپوسونه به الله زمونږ نه کوي زه تاته دا وایم او ستاسو نه مخکې ځان ته دا وایم چې کله دا اواز وشي چې پلانې د پلاني زوی ځان دې تیار کړي الله ته مخامخ ودرېدو ته څنګه وځو او د الله پسې څه به وړو د الله مخې ته دا ټک خطا اعمال به وړو دا بې وخته منځونه به وړو د معمولي غونته کې ذکر به د الله مخې ته وړو د لږ غونته کې اعمال به د الله مخې ته وړو چې د هغې پته هم نه لګي چې قبول شوي دي او که نه دي څه به کوو په هغه ورځ او بیا چې عملنامې تقسیمېږي الله اکبر هغه ناشنا منظر دی چې کله عملنامې تقسیمېږي چاته چې عملنامه په ښي لاس کې ورکړی شو کامیاب دی چاته چې په ګس لاس کې ورکړی شو تباه دی سورة الحق کې الله ناشنا منظر ذکر کړی دی سو یا الله زیر ته ذکر کومه فاما من اوتي کتابه بیمینه چاته چې عملنامه ورکړی شي په ښي لاس باندې الله دې موږ ته عملنامې په ښي لاس راکړي چې چاته عملنامه په ښي لاس ورکړی شي فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه دې به چیغې کړي خلکو ته به وایي راشئ